نن د مسلمان زندگی ورځ په ورځ په خرابوالي روانه ده. یو طرف ته صحابه کرامو چې د هغو ورځ په ورځ د هغو سکن او د هغو منټ او د هغو غنټه په ترقۍ روانه وه، او د نن سبا زمانې د مسلمان سکن او منټ او غنټه هغه په کمزوري روانه ده. د هغې وجه څه ده؟ علما د هغې 15 وجوهات ذکر کړي دي چې نن سبا د مسلمان په زندگی کې د 15 سیزونو کمی دی، خامیان دي. که دا ختم شوي نو د مسلمان شان مرتبه او مقام به اوچت شي. د ټولو نه اول لا چې موږ علم حاصلو خو په هغې عمل نه کوو. لکه ډېر څیزونو علم زموږ په زندگی کې راچي خو د هغې د عمل کوشش موږ نه کوو. چاته ووایې هلکه تا ته د دې خبرې علم شته، هغه وایي ما ته علم شته، خو که د عمل تپوس یې وکړي نو د هغه عمل د هغه په زندگی کې نشته. او د مغفرت مدار هغه په عمل باندې دی، په علم نه دی. شیطان چې د ټولو نه لوی علم ورسره و، ډېر قابل و، خو د هغه الله مغفرت ونه کو ځکه د هغه په زندگی کې عمل نه و. نو معلومه دا شوه چې د مغفرت مدار د بخښنې مدار الله په عمل سره ایښلی. نو که نن اولنۍ خامي مونږ کې کمی دا دی چې مونږ علم حاصلو خو په هغې باندې عمل نه کوو. دویم کمزوري مونږ کې دا ده چې مونږ د الله نه نعمتونه غواړو، الله نه دعاګانې کوو، رب دا راکړي، رب دا راکړي، هر څه الله راکوي، خو بیا د دغه نعمتونو شکریه مونږ نه ادا کوو. که چېرې مونږ د دنیا یو عام سړی یو ګلاس په مونږ باندې اوبه وڅکي، یو ګلاس اوبه، مونږ د هغه شکریه ادا کوو، مننه او قدرمن شي، جزاک الله خیر ورته وایو. خو چې د الله په مونږ باندې لوی لوی نعمتونه دي، مونږ د الله د نعمتونو هغه شکر ونه ایستو. او که د الله د نعمتونو شکر هم ایستو، الله به راته نعمتونه زیات کړي. او دریم خامي مونږ کې دا ده چې مونږ ګناه کوو، ګناه باندې ګناه کوو، خو د ګناه نه پس استغفار نه کوو. ګناه نه پس ګناه کوو، خو په خپله ګناه باندې پېمانتیا او استغفار نه کوو. ذکر رابعه بصریه رحمت الله علیه هغه وی استغفارنا یحتاج الى استغفار کثیر. وی موږ چې کوم په غفلت کې استغفار کوو، د الله نه بخونه په کوم غفلت کې غواړو، دا هم نور استغفار، د نور استغفار درې ضرورت دی. نو موږ ګناه کوو خو د ګناه نه پس الله نه بخنه نه غواړو. او څلورم کمی په موږ کې دا دی چې موږ مړي دفن کوو، خلق قبرستان ته وړو دفن کوي، خو د قبرستان او د مړي نه موږ چرته عبرت حاصل نه کوو. دیو جنا هغه یو لوی بزرگ حسن بصری رحمت الله علیه بارک راځي، هغه به چې کله د چا سره قبرستان یو مړي قبرستان ته بلال مړی به شوی قبرستان ته بلال، نو هغه به د قبرستان نه دومره عبرت حاصلاو چې بعضې ټیم کې به په کوم مړي کې به په کوم کټ کې به چې هغه مړی وړی و، په هغه کټ کې به حسن بصري صاحب واپس بېهوش راوړو، ځکه هغوی به د هغه قبرستان نه عبرت حاصلاو. او هغه یو بزرګ دی علامه عبدالوهاب شعراني رحمت الله علیه، هغه وایي د زمونږ د پخواني بزرګانو هغه به چې کله جنازې له قبرستان ته تلل، نو د سترګو نه به یې دومره اوښکې د هر مسلمان بهېدلې چې دې کې به د چا پته نه لګېده چې په دې کې د دې جنازې ولی څوک دی. هر مسلمان به جړل او د جنازې نه به عبرت حاصلاو. او پنځمه کمزوري په موږ کې دا ده چې موږ د دوستانو، د ملګرو، د احبابو نه نصیحت اورو، خو په دغه نصیحت باندې موږ هغه عمل نه کوو، دغه نصیحت موږ په خپله زندګۍ کې نه راولو. نو کوشش پکار دی چې دا 15 کمزوریانې د خپلې زندګۍ نه وباسو او عملی زندگی شروع کړو.